بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا وقف بالطواف. وقال عطاء في من يطوف وتقام الصلاة ويذكر عن مكان إذا سلم يرجع إلى حيث قضي عليه فيبني ويذكرنه هو ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا وقف في الطواف. طواف کیوں دیگی در حقیقت مولانا سے مسئلہ شرعیہ دادا کہ طواف دوران کے بیت اللہ تسینہ مخامخ کول بید حجر اسودنا طواف فاسد ہے. جو حجر اسود استلام کے کینو سینہ و دا مخامخ او ما سوا دا حجر اسودنا بل دے طرف نا دی سینہ مخامخ را نو طواف فاسد شو ختم شو. دویم بیت اللہ تر طواف دوران کے قتل مکروه دی. تحریمی خوندی خود تنزیحی مکروه دی. اس بیت اللہ قتو کے اجر دی. رسول اللہ مبارک فرمائش بخشر رحمتون حدیث کرا دی تنزل علی البیت 120 رحمتا. دا شبخشر رحمتون چیزی پدی کے شپیتا علی من یتوب بالبیت کے سوک بیت اللہ تواف دے. او دیکھے 40 علی من یسولی کہ کم منس کئی بیت اللہ او دا شل من ینظرو الیہ. لیکن طواف کے قتل مکروہ تنزیح اس کی اوسڑی طواف کے قدرے پروانشتا وہ جسی نہ مخامخ نہیں. وقال عطا فی من یطوف فتقام الصلاة. طواف گئی ہو دے کہ اقامت شو اقامت کی قبلہ زمن بیت اللہ تمکے مان لگے نو پروانشتا. دا منس خبر دا تو بنا پہ سیدہ دری چکر دیوالی دی او چه مسینہ دی مخامخ شو پا منزکی نمانزل خود بنا سی شو پا دی دور علماء اتفاق دی. صرف ایمان باید حسن بصری صرف وی یعود دوبارہ بطواف واپس کی. دا حسن بصری قول دی چکا پا منزکی مسینہ محاضات شوا او مخامخ شو نو اعادہ برا طواف کی. نور ایمان رعوی که عادی تاجر نشتا او بنا پیوکا او یدفع عن مکانه اذا سلم یا دیگور پریشرت ترشی تقبل دیر جی سلام و گردی یرجع حیث قطع علیه یکم دیر انتکا شویلی التبولشی او دا اقا زین بشوروه کی یا دا غزید محاضات نفیبنی او دی با بنا او کی دی استیناف اس ضرورت پاکی نشتا دی. اللہ صف ویسکرو دی مثل دی ابن عمر نو دا عبدالرحمن ابن ابی بکر نام او پچر دی طواف دوران کی دی او دس مات شو او یا متیاد درجه اتلی نو فقہا لکی که دی نیم نکم طواف دی کرو وی عدب یو کی استیناف شو او که دی نیم نزیاد دی کرو نو بیا خیر دی بناو باندې او د سوکا او را شفاغی بناو کا لو سور پسې شام طاق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح ركعتين وقال نافع كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي بالصبح ركعتين. رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور ممکن تھا امام بخاری پر شرط حدیث نو صلى للصبح مراتنا غد ركعات دی دیتا واجب الطواف و اشابته. وقال اسماعيل بن أمية قلت لزهري إن أتاني يقول تسيء المكتوب بركعتي الطواف فقال السنة أفضل لك بالنبي صلى الله عليه وسلم. کافی کی فرض رکعتین د طوافنا خدا د عطا ظهوری تجا قول نقل عطا ابن ابي رباح خدا سے ہوئی. وقال ظهوری السنة افضل. سنت د پیغمبر مصطلح سنت نه طریقه د پیغمبر افضل ده. طواف نه دي قسم سبوعا قصد الا صلیت صلی رکعتین نو دا 2 رکعاتا دی په فرض نو دیږي. دا پیغمبر مبارک مستقل کړی دی او قرآن شریف کے امر راغلی دی کہ څنګه دی
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى شابته. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهما يقع الرجل لا يأتي في الأمة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة فقال فرض بمن اكتفانا لكن إذا فرض قوم مطابق قائم مقام شيئا. وقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. سوچ سائی نہیں کری تا عمرے نو بی بی نشی ورتلے شابا. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع. اس یو انسان کدا حج دانیتو کو باتم د الحج او دی بیا لار مینا تا او بیا عرفات او بیا مزدلفه تا او بیا طواف زیارت موکو او واپس مینا تا لار د دوره دی بجمرات پوری. آیا د اختر په داتوی مودری بدی نفلی طواف پوری شي کني شي کول. امام مالک وی نه واکه او ائمه ثلاثه وی کولی شي شابته. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال ولم يقرب الكعبة ولم يتب حتى يخرج إلى عرفة. إذا عرفه دلال شيء دي والتكنيد دي كيجنا ويرجع بعد الطواف الأول بعد الطواف قدوم كريد علينا بس شيء بلکہ مالک سے وہی کسی دا حجیت یو کارو طواف نفلی کولی لشی تازو کوئی گئی نورائی موئی کولی شی ورپسے شاہ. قال حدثنا خزير قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة. طواف یو کو لیوی دا طواف قدومو او مووی دا طواف دا عمره او نزدین شو کعبی تفست طواف دا حضور پاک ندے حتی رجع من عرفہ اذا عرفین راغی نو بے اغا طواف زیارت کرے اخورو کندے مخامخا کے لیکن دا علم دے. حدیث کی راضی کہ دا منانا با پیغمبر علیہ السلام دا شپیرہ تو طواف پیکاو کل لیالی ولیالی دا منا دا شپیرہ غلی طواف پیکا کرے. نو عدم ذکر دلیل دا خدا نفع نی اگلی پیغمبر کرے دے دا علم دے. ہاں فمن صلى ركعتين طواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله تعالى عنه. دا دو رکعت واجب الطواف کہ جمعات کے نکے و بہاریم کے گولے شی حتی کدنائیر شو لاری مدینی تا یا پاکستان تا پروانی تا دلتیم گولے شی. وصلى عمر خارجا من الحرم دا حرم دا حدود و نبہری کلیلی ورپسی شاہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حرم کے او دا مقام ابراہیم شاہتا اغا افضل دی. ہاں عن محمد بن عبد الرحمن عن عن سيما بن سلمة رضي الله تعالى عنها عنهم قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن وهب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن زكريا الغساني وهشام بن عروة بن سلمة رضي الله تعالى عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة رضي الله تعالى عنها طافت بالبيت وأراد الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون فقالت ذلك ولم تصلي حتى خرجت دی منظورت حتى خرجت حرم نسکے چیدہ مسجد حرام نسکے چیدہ حرم نمبر ودلا شابتی. من صلى ركعتين طواف خلف المقام. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت. اذا دو رکعت واجب الطواف در نفاتشی یا وقت مکروحی یا گاڑی تیار دی پروانشتا ہر دے کولی شی. من صلی رکعتین طواف خلف المقام دیکھ اشارت دیتا کہ یہ بہتر دغدی شابتی. وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اختلاف شتا مالک سے اغوی کی پر زمین حرم کی بیکی او کدا حرم کی دیو نکل او بار لاری نو بیا بیم کے واجب دی قدام با سرا ورکے و خیر دا مالک بدے کس دلیل نشتا شابہ. وكان عمر رضي الله عنه يصلي ركعتين طواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فركب حتى طواف بعد الصبح والعصر دا صار
د مانځنه پس دا طواف ولې که ستاسو خیالي نو ما درته ویلي وو چې زمونږ او د مالک صاحب پنیر د سهار نه مانځنه او د مازدیګر نه پس ممنوع دی او د شافعي او د احمد پنیر جایز دی کې مخکې مسله تېره ده دلیل ما ویلو یا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار او دا غي جواب وکړو دا غي مطلب دا چې د بیت الله جمعه د نور جمعهونو په شان نه دي اجرندې وته لګوي خلک باندې کوي او بعض اوقات شرعاً مستثنا دي او ما دا مثال درکړو مې کې د یو طالب ته ویم چې لکه بسته چې سوا خم نماز اعتراضي زما دروازه بدل ته کولوي ملاقات نو بعض اوقات تفاعل کې مستثنا دي د شپې په 2 بجې خو دې نشي راتلی نو دغه رنګ دین هم بعض اوقات مستثنا دي په نص سره او دې کې مامي متواتر روایت دي چې د فجر او د عصر نه پس ممنوع دي البته یو خبره ده چې د دوی یو دلیل شته د احمد الا بمکه او ما ویلو چې هغه روایت ضعیف دی نو زمونږ او د مالک صاحب او که سوال مې یو بل هم کړی مې که ته سوال وکړې چې لکه د فجر او د عصر نه پس خو نفل ممنوع دی قضا د پکې کولی شي لکه دا وخت مختص د فرضو دپاره نو دا خو واجب دی دا خو نفل نه دی نو ولې نه کې نه پرېږدی چې څوک یې وکړي ما ویلو بلکل دا واجب دی او په حکم په منزله د نفلو دی ولې لکه څنګه چې نفلو کې ستا اختیار دی که کې که نه کې نو دا 2 رکعاته چې د کوم سیز د وجې نه واجبېږي چې طواف دی هم ستا په اختیار کې دی که طواف دی وکړه خو دا به در باندې واجب شي او که طواف دی ونه کړه نو دا نه واجبېږي نور دې لکه د نفلو فعل ستا په اختیار کې دی کې که نه د دې فعل په اعتبار د سبب ستا په اختیار کې دی وکان ابن عمر یصلي رکعتي الطواف ما لم تطلع الشمس دا د خپل فعل دی زمونږ باندې نو څه دلیل نه دی مرفوع نه دی او پلار مخالف دی ګوره پلار یې څه وایي وطاف عمر بعد صلاة الصبح ورکبه حتی صلى الرکعتين بذي طوان هغه وخت یې ونه کړل نو زوی نو امام بخاري په دې کې فیصله ونه کړه دواړه اثر یې راوړله د ده میلان یو طرف ته معلوم نشو زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا حسن بن عمر القسري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن ناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا کېناستل مذکر ته تذکیر نصیحت کوونکي نصیحت کو واعظ ته مراد وعظ یې اورېده حتی اذا طلعت الشمس قاموا يصلون عائشة وقعدوا کېناستل چې ساعت التي يكره فيها الصلاة چې مثبت مکروه دی نو قاموا يصلون ورته عائشة د روایت نه څه معلومه شوه چې نه به کې چې دا یعنې وخت مکروه ده طلوع نو چې وخت مکروه کې نه کې نو دا مخکې به هم نه کې که نه په دې کې خو بلا روایت دی هغه محرم دی متواتر دی او مرفوع دی هغې له به موږ ترجیح ورکوو اصل امام بخاري میلان ظاهرا خو د فیصله ونه کړه خو د مالک او د ابو حنیفه ته معلومې ترجمة الباب کې به د ابن عمر قولولو خو احادیث بیا د مالک او د ابو حنیفه رحمت الله علیه تایید والا ذکر کړ شابه دی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر په دې حاشیه کې دا حافظ ابن حجر فتح الباری کې دا حدیث نقل کړي او د په حاشیه کې هغه دی راوړي ښه د مصنف د ابي شيبه روایت دی وګوره عن عائشه انها قالت اذا اردت الطواف بالبيت بعد صلاه الفجر والعصر فتوب واخر الصلاه حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل اسبوع دا دې کې هغه دا په فتح الباری حواله ورکړي دا د عائشه روایت دی ورپسې شه قال حدثنا ابو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة نافع ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صلاة طلوع الشمس وعند غروبها طلوع غروب دا رنګ بعد العصر وبعد الفجر دا ممنوع شو ها
وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز رأيت عبد الله بن الزبير عبد الله بن زبير ما ذكرنا بس بمكوال يصلي ركعتين ودا الطواف دا ندي دي قياسا كي دا اغدو ركعتا رسول الله مبارك وفد عبد القيس راغلي وبادشي وبيكول يا دري لك هاي لك پوئے ندي بالطواف قياس كي يا رب پیغمبر مبارك دام كوا ويخبر جعيشي حدثته جنتا لم يدخل بيتها الا صلاهما نو اغفو مولانا خصوصيت دا حضور پاک دي ولي عائشة دي تفوس كي انك تصلي يتدا منظم كي خلقم تمانا كي نو اغور تسوي حضور پاک اما علمت اني اذا عملت عملا داومت عليه اما علمت اني اذا عملت عملا داومت عليه ومن ثم بدي وجه زيكم ونهيت غيري عنها خصوصيات دي او دو رکعات هغه حرم او غیر حرم او د واجبات سره تعلق نه لري او فريده دا خپل قياس دی نو رد راوي حجت نه ګڼو په مقابله د حدیث مرفوعه کې او چې حدیث مخالفت ني نو بالرأس والعين باب المريض يزور راكبا فدې ټول علماء اتفاق دي چې راکبا بغیر د عذر نه طواف مکروه دی او معذر شي نو بالکل جائز دي سنين سبا خلق په کورسو باندې کوي کیا بسه وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا حاجن حزين اكرمه بن عباس رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على باين كلما طال ركن اشار اليه بسن في يده وكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الفتى عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقالت بي من وراء الناس وانت راكبة فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. باب سقاية الحاج. عائشة بس زمزم بس کر دادان لے عبادت دے بلکہ فقہا لکی وی زمزم او بچس کے ندے کی او سو ثواب لکی یو دا کی زمزم او بدان لے عبادت دے دا سکر پیغمبر مبارس کری الزمزم لما شرب له دویم وی وطا گورا ندے تکتلم ثواب لے دریم وی پخیل اسونیس نو پخیل اسکل دا بیل ثواب لے او پدریو ساگان میں اس گورا دا شو او بعد لاوی پو ولانا اس کالے کی ما تفصیل ویلے دے ورمسی شاہ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جميل الأزبري قال حدثنا أبو دمرة قال حدثنا عبد الله بن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال استأذن عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي منى دا مینا شپے خو با منا کی تیرے لیالی منا کم دی تاکہ منا کی کمر وزی دی خودل اجازت ورکا من اجل سقایتی کی زمزم او خدمت کو دا بخبل بچی او غلامان لوستیو او ببیرستیو پا خلقو بیسکلی پا ازینا لگو و دینا دو خبری معلومی شو یو دا زمزم او پا خلقو سکل دا بہترین عمل او پا تلمیدی کی او دا حدیث اتماوی او دویم دا که دا مینا شپخو پنید دا بعض علماء واجب دا و زمون پنید مسنون دا پمینا کی لیکن که او سڑی دا زمزم خدمت کئی یا توافی زیارت لپدیش کو کے راشی پروان دار دا وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن خالد بن كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستسقى. سقایا السبیل یکم زیوبا بخلق اس کی مطلب دشورو بیوکو عباس یا فند دویت ویلار شمورتا نراتلو کا رسول اللہ سمت بشراب من اندها ومانا دا مشروع ذکر دے کہ خلق بوتے ہوئی او منکر زمزم پاکی وبدی غوالا رو فقال اسقی ورسولهم خيار كذا نبس كريبيا بخلق وجه جريدا نجس قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم ذيك خلق الاسوري باسقني وشرب منه يا زمزم لراغي كويلا مخي السبيل بغار كويلا وزنهم ويعملوا فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا قضايا ولولا خشيته شو مغلوب بشي خلق بدن قرقي والي دولا نزل نظرهم تكويري غاري تكوشيهم ما با اخي ورسي على عاتقه يبقى برقى فقواب مغلى الصوت وبرقي نشتا رسي بن فوقي حوضي وجب المكة فريوسي
شارعات اختوكم والمسيشة باب ما جاء في زمزم وقال زمزم زمزم وتوليوي دا پڑے قرآن جبکے زمزم بندشا زم مانا بندشا زم بندشا دا چکم وقت راو خوٹ کے لئے نو حضرت حاجرے وطا بندے جوڑا کرके دارا نزیادی نے کوپری نسی بیلی سی او زمزم لفظی ویلو والمسيشة وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف الزهري قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان مدر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي ونبي مكة فنزل جبريل او دا فبرز چت صدري دا حضور پاک نو دا چت دا امهانه دا تر دا لور خو دا تر کور تم خلق پل کور ہوئے شابت ہیں ثم غسله بماء زمزم دینا معلومی کی ٹول سامان روڑے دا جنت دا او عبید زمزم استعمال کردی معلومی کی دا دینا بہتری نشتا دا حوض کوثر عبدینا وراوے نو ابے بیا روڑے وے دا کدا دا ابراہیم علیہ السلام دا دوید اسماعیل دا غد پوندا دیکھ بعد خلق کوئی پوندا نو وزارو جبریل وحلی دے دوارا توقع بے وزار وحلی وی فضمکا او دا غد پوندا پارا ولی دا شابہ سے ثم جاء بتصديق كتاب منذر حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج بي إلى السماء الدنيا فقال جبريل هذه السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل وبه قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم بن الشعبي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال قائمون کی میں خبر کردی دا فحلف عكرمة ما كان يوم اکرموی پولا ریدن اس کردی وینو پدا غلط مگر پروفو تو سنگے پولا اس کردی دار دخل علم دے دد په وخت کې دد په علم کې دد د سجدي چې په وخت کې لیکن په وخت کې په ولاړ اوقات مختلف دي باب طواف القارن تاسو خیالي دا مسله ما ویل مې پنځ د ائمه ثلاثه په قارن یو طواف کوي او یو ثاني دا څه ده او د امام صاحب پنځ رسول دی دغه ما خبره امام صاحب وی عمل د یو عمره او یو حج نو یو طواف کوم دی کار دویم امام صاحب وی چې دا مفرد او د سفر مفرد ماخره کې یو طواف کې یو دین کوي نو ته څنګه وایې چې دې یو کوي او طواف قدوم د دوړو لپاره سنت او دوړو په طواف قدوم پسې سایو کړنو طواف زیارت پسې نشته نو سفر شو دوړو او بلداري وانا سه چې د خدا پیغمبر مبارک چې کوم مفصل عمل دی هغه کې دوی ما ویلو کنه کراله نو طواف یو کوم یې سایو او بیا دا طواف زیارت بیا کړی د صحیح بخاری او ما ویلو چې د نور دلایل مشتا طواف لهما طوافین وسعى لهما سعيين دا رسول الله مبارک حدیث نو چې کوم دی روایت کې د عائشې صرف دا یو روایت دی بل نشته هغه کې دي چې طواف لهما طوافا واحدا نو ما یو جواب کړو چې لهما لحلهما ذکرون بي طواف سره خو نه حلالي او یا د وحدت نه وحدت فردین واغشته وحدت نه ولکه دواړه یو قسم طواف وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان موهد فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وانا حائج فلما قضينا الحج اسناني مع عبد الرحمن الى التنعيم فاتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا اس کے وقت لا پیغمبر مبارک دے ان بھی طواف نہ خبر ہوا وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن وليد عن ايوب نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه دخل ابن عبد الله بن عبد الله وزهر في الدار فقال اني لا امر ان يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو اقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرکب کور کیو نو دوی وتوی چې بابا فامن نیم یعنی ریګم زکات بین الناس قتال دینه فامن نیم دا حجاج ابن یوسف راضی عبد الله بن زبیر حمله کی مطابق من كده بيت الله لو أقمت لو تمني يعني لو أقمت لكان خير فقال لهم جمهوري قد خرجتهم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فيحل إذا ما تم حيل لنا لا
بيني وبينه أفعل كما أفعل صلح حديبية के सारे मजहब حكم वापस बना दो فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد وجدت مع عمرتي حجا ويجي قال ثم قدمت وطواف لهما طوافا الذين نما نشي وكر لهما تدوار دپاره یو کو دوار دپاره کم یو طواف دی اخره کې حلالي دا ولدا خپل فعل دی لکه عائشه چې څنګه دی او یا لهما طواف قدوم د دوار دپاره ورپسې شام. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرض الحج عمرة الحجاج بن الزبير فقيل إن الناس كانوا بينهم قتال وإنا نخاف يصدوك فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أسمعوا كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد وجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البداية قال ما شاء الحج والعمرة إلا وأنا أشهدكم ولكن بلا مثلا معلومه ادا اذا د پدان عمره واجب کړه نو دا په مدینه کې دا خبره کړې ده نو ما ویلو مې که یو انسان د میقات نه مخکې لري نیت وکړي نو کولی شي شابه أشهدكم أني قد وجبت حج کې ځان له هدیه غشتې وه یعنې په لاره ما غشتې شي وعلى هدي اشتراه من قضية ولم يزد على ذلك فلم ينهر ولم يحل بشيء حرم منه ولم يحرم او قارنو نو حلق او قصر نشي کولها حتى كان يوم النهر فنهر وحلق قضا طواف الحج بطوافه الاول پړون بي طواف دا خیال لیکن دا بیا مخالفت عائشه سره عائشه وی طواف زیارت یو کړه دواړو په ځای او دی لومبه طواف کله دې خپل په کې اختلاف دي وقال ابن عمر رضي الله عنه فعلا ممکن د چې د پیغمبر مبارک د طواف زیارت نه خبرو ام مثبت ته پړې روایت ثابت دي باب الطواف على وضوء په دې د ټولو هم اتفاق دي چې طواف د لپاره وضو دا شرط دی او ضروري دی طواف بیت په شان د سوالات او سایه د وضو شرط نه لري د سایه کې چې او د سمات شو پروانه تعالی به او د سم کېږي بهتر ولا ودسته وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف القريشي انه سال عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه انه ولا شيء بدا به حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج ابو بكر فكان ولا شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرايته ولا شيء بدا به الطواف ثم لم تكن عمره ثم معاويه عبد الله بن عمر ثم حجت مع ابي الزبير بن العوام فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ابي الزبير منوي ابي لا الزبير الزبير ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم اخر من رايت قال ذلك ابن عمر كيف كل شيء لازم ان النبي ادوي عمره ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسالون ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يزرعون اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رايتم بوحاته حين تقدمان لا تبتدئ ام مور او خاله عائشه يديها لا تبدأان بشيء اولا من البيت يطوفان به ثم انهما لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا ركنا حلوا حلوا قريب شو حلتا لك حجر اسود چې مسکه وسړی نه حلالي طواف بګي بیا ته وما ویلو بلور چې عمل شروع کی به ځل خلاصيږي باب وجوب الصفا والمروه دې د ټول علماء اتفاق تکلشا وجعل من شعائر الله وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال عرضت سالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت لها ارايت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت ويتمر فلا جناح عليه يطوف بهما فوالله ما على اهل جناح الله يطوف الصفا والمروه جناح فمباح كرهدي وما جمعين كذا ساي مباح هذا قال في سماع قلت ابن اخي ان هذه لو كانت كما قبلت عليه كان لا جناح عليه الا يطوف بهما لا جناح الا يطوف ويليو لا جناح انت مباح وكنا لا يدركنا اصافنا الذي ندوي خيال ذلك كذا وزمون بنوشي فدا غير فار نفذ بنا فار لا جناح وقال تقرا شيئا ولكنها وجدت في الانصار كانوا قبل يسلموا في الجماعه الثالثه التي كانوا يعبدونها عند المشتغل فكان من اهل يتحرج يطوف بالصفا والمروه فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله من الصفا والمروه من شعائر الله الايه قالت عائشه رضي الله عنها وقال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطلح ذلك مراد پیغمبر طریقت مراد الطواف بينهما فليس يأتي أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل لم يذكرونا أبو بكر بن عبد الرحمن له خبر ورقم
فإن هذا العلم ما كنت سمعته يا ما كنت لقد سمعت رجالا من أهل يذكرون إن الناس رستنا الفقه إن الناس عام خلق كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة بجبه لا إن الناس اسم ده إن لي أو كانوا يطوفون خبر ده إن لي نفشه إن الناس عام خلق كانوا يطوفون غيب صفا مروه میانس کے منڈیوال جاہلیت کے الا من ذکرت عائشة انصار ودا نواله الا من مگر اغسط کی عائشہ ذکر کرتی انصار دی ممن كان يهلل منات یغیب منات لنیت کاؤ غیب دا بے صفا مروه میانس کے منڈی نواله وی نیت منات لکڑے دی او صفا باندې نور بوتان دی او مروه صاف ہونا ہے تعظیم د منات کړی دی او تدوی تعظیم پکې نه چې کله اسلام راوړو او بیا ویل الله لبنیت کړی دی او تعظیم به د اصحاب نه لرا دی مخکلال شاه فلما ذكر الله طواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله تعالى انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حاجه ان نطوف بالصفا والمروه كنا نطوف دا چا انصارنا نور خلقو فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه قال ابو بكر فاسمه هذه الايه نزلت في الفريقين هم دا انصار په حق کې چې غیبوي چیرې اصحابونه لري نو دا وی تعظیم راځي او هم د عام خلقو په حق کې چیرې الله د طواف ذکر کو د سعیونه نو سعی واجب نه ګناه وینو ندوار حق کې شابه هغه يتحرجون ان يطوفوا بالجاهليه بالصفا والمروه واسم ذا ګناګني ولي اصحاب منایلني والذي يطوفون ثم تحرج يطوف بهم في الاسلام من اجل ان الله امر بالطواف بالبيت او ذكر الصفا والمروه حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت ما جاء في السعي سعي داغا دوش نور اړونو میاس کې منډه ده او دا ولې ځکه دغه دی چې بی بی هاجره راورسېده دا د خوړو جوړو نو بچې به ورته نه ښکارېد نو منډه به یې واله وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد منډه مسنون د سفر واجب نه ده الى زقاق بني ابي حسين وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول حب ثلاثا ومشى اربعا وكان اصحابنا المسير اذا طاف بين الصفا والمروه وقلت لنافع كان عبد الله المسير جباران بوش درجه بلختي بيده دار د بنو عباد نه کوسي د بني ابي حسن نو جمعات ده أكان عبد الله يمشي إذا بلغ ركن يمانيا قال إلا يزاحم من ركب فإنه قال يده حتى يستلمه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أن يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم بن جريج قال بني ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة فقال نعم لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى انزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او يعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله باب تقصي الحائج والمناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فقدمت مكه وانا حائج ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه قال فشكوت ذلك الى بغير الصفا والصفا والمروه كل شيء فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطبي بالبيت حتى تطهري وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال خليفه حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا یو انسان طواف وکړو حایزه نه او د هغې نه بس چې کوم وخت صفا مروه نه راغله حیض یې راغی نو خیر دی د صفا مروه دپاره
طهارت شرط نہ دے ودی کی لیکن وہ دے زمانہ کی بہن کے لکہ اغا زمانہ کی صفا مروہ خارج دا مسجد نہ او دے زمانہ کی صفا مروہ داخل با مسجد کے دا شابہ. قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اصحاب بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وقدم علي بن اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ويجعلها عمره ويتوب ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا دی بولے مستقل عمرہ نہ بولے یاد دی وجه مستقل عمره کو نو بیا فوزان حلال نو بیا بکلا نیت کو فاتم د ذل حج نو موږ چې نیت کو په جما بم کړی نو دغه نږدې بم جما کړی مې قوم عرفات د زو اندام نه باندې بیگی باندې نه بیگی کنه د قرب چې حج غند لوی عملی نو پکاردار چې د مدینې نه ورته جما بند او احرام دا غځای نه وتړو ننطلق الى منى او اندام د یو مقصد باندې ساسه کومه نږدې وم چې ما کړی نو اور سید اخلا خبر نبی رسول الله ته فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت دا مخکنا ما ته پته و د امر زمانه هغه چې رسول الله ته پته ولګي دا راته مخکې پته وېسه د صحابه به د ما د فعل پوری اتباع اول کې بیا ملا سناسه قول کې اتباع کوي او قول کې د احتمالي چې کېدی شي منسوخ بشي قول کې د احتمالي کېدی شي منسوخ او فعل وجو کده نسخ مسله ختم شوه نو ما اخلیت هدیه ومنه ونسته نو ما به قصه کړیو عمره به مې کړیو ځان به مې حلال کړیو نو دې دا دلیل دا احمد دی هغه وي تمتع افضل ده وي تمنی را تمتع کړی وہ قارن دین ابھی میں انکار نہ کہ منگوایو نا تمتع دا تمنی دا یو عارض دا وجہ کرے دا والمسیحہ وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلقون بحجة وعمرة وسيق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاطمت بعد الحج وبه قال حدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن أيوب عن حفصة رضي الله تعالى عنها عنهم قال كنا نمنع العواتق يخرجن فقربت امرأة فرد قصر بني حرب فحدثت أن أختها كان تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة وكان تقيمه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل على إحدانا باس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال تلبس صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها أو قال سألناها قالت وكان لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بي أبا مهمي لا أصل کی بے قبیلی بے تفلیل پلان میں دے قربان نو دا هم مختلف قراتونه دي کنه د حمزه په ځای کله کله خلک یې استعمالوي او د الف په استعمالوي د یې په ځای نو به ابي په ځای به ابا پلان مې دې قربان فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال نعم يا ابا فقلت لتخرج العواتق وذوات الخدور بالعواتق وذوات الخدور والحيض بأشد الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المستلى فقلت الحائض فقالت أوليس الحائض تخرج أليس تشهد على قضاء مناسبة وتشهد كذا سننا وتشهد كذا منتهفة زوج الفتيل باب الإبلال من البكاء والضحك نيت كي ويوم التروية فاطمة كم زينا بكاي أرضينا كل شيء خبر نشتا ما أريد في عمري لبدا من حلتا دي حج كل شيء خوب مكي أو كم يوصلي أقدم ميقات نبار دين عربي ميقات نتيت لي إهلال دا فتحا خور دا مکی وغیرها مکیلا ما ویلو کنا مکی چه مکی دی یا پا حکم دا مکی کی چلوکال ستلی عمره کریو دیرائی وللحاج اذا خرج الى منى سؤال في العتان دا مجاور چه کم سڑی مقیم پا مکہ کلی ایولبی الحج فقال كان ابن عمر يولبي يوم الدروع اذا صلى الظهر اما اسبخين بيكو او برابر بشو براحلا دا ابن عمر خپلا سوچوها او قانی حضور پاک بدا ماسبخین من منا ثلاث وقال عبد الملك عن عطاء جاء قال قدمنا سبعنا حتى يوم التروية وجعلنا مفريق مكة فشاد لبيناك شاد لبينا من دروان شو او لبيك بشاد مكة فريق ونبا حج والبسي شاد
قال وقد جاب لنا من البطحاء وبين بن جريج بن أرأيتك إذا كنت بمكة هل الناس خلقوا نيتك جميع اشتدي الحج ويني ولم تهل أنت حتى يوم التروية ولم أرى نفسهم يهلوا حتى تنبعث به راحلته براحلة بفاسدة وراحلة كالفاسدة مكينة وأدب والسؤال قوى في غنبر قارنه أو الدوي لم أرى يهلوا الذي يهل يوم أنا لبيك ده حج وقارن وبدل رسيبة لبيك بحجة بيه أو يا أمر بيك أو صحابة وطانس بجادة شبري آمر دا شبا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال أين يصلي الظهر في يوم التروية تبدأ يوم التروية وجد تسميم فرولوية نقول ابن عمر أخبر ما استقيت بمكاكي كاو وما بيها موقوف دمركم مقابلة لشيكاوان أي مار بعدل بدي متفق جماس فقين منزل ببين هذا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن العزيز بن ربيع قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني بشيء عقدته عن النبي صلى الله عليه وسلم اي صلى الظهر والعصر يوم الترويه قال بنا قلت بين قال فإن صلى العصر يوم النفر قال بالأرض ثم قال افعل كما يفعل المرأة يوم النفر في مدينة تزيها وبه قال حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنس قال وحدث إسماعيل بن أبي أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلى أمراؤك تذكر صدى وجودي تفوز كها باب الصلاة بمنى وبه قال اذكر فمنا كده منصب بازار وي امام مالك وي وكده حج حرام دي وتعالى نوت وركعت اغي وتقصر نسك وي قصر اذا حج حرام دي وتعالى مقيم ميدا مكي كان او كمسافر دو او اي مسألة قصر نسك نمني او كده مسافر وسفر شرعي او كمقيمه السلام وما تاسو مولا ګول ویلو کو تاسو یې مکه کم سړی مکه تلا کله یوم الترویه پورې د پیندل لس پورې کې دې په دې مقیم دې مقیم شو دې رفا مینا او عرفه مزدلفه کې سلور رکعت ولې ځکه عرفات واته سلوي په مزل نه کړ كده يبقى كده سفر دي مقيم شو بس خليل ديري لا ندا پورا بكي او كچر دي ده پنزل لسورة ونرده ٹیم کمو نو دي پا مکہ کے مسافر دي نو كده مسافر شو پا مکہ کے نو دي پا مینا ورفا کے سفر دا سي مثال دي لکه تبلیغ کی چه خلق لال شي او غي ولا تشکیلو کی یو کلی تا مثلا دیوت مانزو ته ولا تشکیلو نو کده مانزو کی ولا د پنځل لا سورۃ تشکیلو اگر چې مختلف جماعتونو کې د وکړل یو نو پورا پکې مقیم او کده دی اوت مانزو نا تشکیل پیدا د شبي جمعې لذي 400 دیتا نو بده پورا کوي کده د مقیم ویږي کنه وكتشرتي ولا تشكيل بوكا تدري ودي توران زوكي دري وسبان زوكي دري شيربوك دري بالكليكي دي مسافر ويجي كنا ده مثال وده مقبلي وطن کے بعض خلق یو غلطی کوي نامه چې کوم خبره پردي ته ګوري او فقه ته نه ګوري ادا چې بعض خلق لار شي مکه ته په مکه کې هو اتر ودی تیری کې نو بیا لار شي مدینه نو مدینه کې اتر ودی زیاتې نه سلویت منظوره په کې دي کې ورته سلویت منظوره روان دي مدینه نو بیا دا غځې نه راشي مکه ته نو ګور لومبه اته یا لس دلته تیرې په مسافر چې مدینه ته اته دلته تیرې په مسافر بیا چې راشي دلته نو بیا دلته کې د پنځل سونه کمی د مسافر نو چې مینا عرفه د دې بیا مسافر ګور مولا وره که چیرته دی لا معنا مسله وره
مکې ته او په مکه کې د ده د 15 ورځو نه کم بالکل زه دا منم چې دا سړی څه شی دی مسافر دی ورځې کمې که دې مدینې ته لاړه واپس راغی او هماغه بلډینګ یو یا به بل بلډینګ یي که هغه بلډینګ نو بل دی بوته داسې کوي داسې دا ټور اپریټران کوي نو بیا خو ته مسافر یې 15 دا کم دلته شوې 15 کم مدینه کې شوې او مدینه سفر دی د 400 میله او چې واپس راغلی بیا 15 کم دلته دی او بیا خو مینا عرفات ځان له کلي دی هغې ته تلاړ مسافر لیکن چې ته مکې ته لاړې او په کوم بلډینګ کې تا نه درکړ او واپس د مدینې نو هغه بلډینګ ته راځې واپس د مدینې نه هغه بلډینګ ته راځې نو دا ته دې کې مقیم یې ګوره ورځې دې پکې ډېرې شوې او مقیم ځکه چې دا بلډینګ دا پسې لیکلی شوی دی دې کې هغوی بل څوک نه اچوي هم ستا کوټه ده ستا سامان به پکې پروت دي بعضې خلک چې مدینې ته ځي نو خپل بیگ پرېږدي بس صرف د یو اتو ورځو سامان یوسي او 2 جوړې باقي پکې کېږي د دې دا نقرې ګډ شوې ده دا پسې لاړ شوی دی بل څوک پکې نه اوسېږي پوهېږي په خبره نو دا موجوده مسله ده په دې لږ ځان پوه کړې زه اوس ورپسې شم وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حسين بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وهو عمر ابو 2 رکعات یې کړې ابو بکر عمر عثمان صدرا من خلافته کړې لکه وروسته به هغه وایي زه بادشاه یم نو هر ځای زما دی دا د هغه خپل تعبیل و لیکن دوی وایي 2 کړې دي نو مالک وایي دا قصر نسک دی او موږ څه وایو دا مسافر و شرعي زه اوس ورپسې شم وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن إسحاق الحمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قد وآمنه بمنا ملك تبديلي وكو ونحن أكثر ما كنا قد أكثر منه ما كنا قد أكثر منه او که تقدیر نیک دی نو هم خیر دی دا قدو خو د نفی د تاکید دپاره راځي خو کله د اثبات د تاکید دپاره هم راځي نو داسې به کوم ونحن اکثر ما د هغې حال نه چې وو د مخکې حال نه ډېر زیات وو او قدو تاکید شو ونحن آمنه مونږ ډېر په امنه ضمیر ما کنا ته راجع کا الذي د هغې حال نه چې مخکې وو په منا کې مو 2 کړي دي ډېره مو په امنه مو معلومیږي دا چې ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا غیر اتفاقي دی هغه احترازي نه دی وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وما أبي بكر ركعتين وما عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق دا تعریض کوي په عثمان چې هغه څلور کوي ارمان که د څلورو په ځای زما حصه 2 قبولي شي کافي ده چا به دی باب صوم یوم عرفه بس د عرفې پر ورځ بغیر د عرفات د میدان نه خروج مسنونه ډېر لوی ثواب دی دلته خلک او که د عرفې په عرفات په میدان کې نیسي نو مکروه تنزیهي چې هلته په عبادت تکړه شي البته هغه 3 روجې چې چا د دم طاقت نه لري او 3 فی الحج هغې کې یو روژه د عرفات نیسي 2 مخکې نو خیر هغې کې د کوشش وکړي چې عرفات یې وباسي مخکې د 3 ورځې مو که نیسي هغه له اجازت دی بل چا نه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان الزهري قال حدثنا سعيد قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله تعالى عنها وعنهم قال شك الناس يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم چاوی روجه ده یم جانب میں ورگه دنه معلومات کو نما ولا مشروع بڑھےگا نفع شریبہ ہو بتاو لگی رجب روجه ندا باب التلبیة والتکبیر اذا غدا من منى الى عرفه من عرفات ده استخوة خدا که تلبیه وی او که تکبیرات تشریف وی
تكفدا ورد تكبيرات التشريق شروع شيئا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي وقال أنبأنا مالك بن محمد بن بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تسمعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يحل منا المحل فلا ينكر عليه ويكبر. شاب التلبية إنكار بنا كذا أو شاب التكبير إنكار. هذا كل پیغمبر مبارک مخکې تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم جهان. باب التهجير بالرواح ومع التهجير غرمه کې وته رواح د زوال نه پس عرفه څه غرض ادارې په دې د ټولو علماء اتفاق دي چې د عرفه پر زوال پسې به وقوف شروع کا فوري او فوري بس اوس مولانا صاحب ځان کوي کا ماتم د ذل حج چې لار شری میدان نماز بخین مازیگر ماخام ماسخوتن سرون منځونه د تبي او د فجر د عرفه دا پینځه منځونه پکې مسنون دي په مینا کې نو بیا بس چل گئی سبا منځیو کې نور خط ټول مخ کې بدی ودی دا سفر واجب لري ورستم ور پروانشتا او مسنون دا چې د نور خطونه مخ کې روان شي نو عرفات ته بلار شي دا د عرفه ورځ نو خلق وختي ورسي نه لاس یولس نو لاس وختي ورسي نو وختي لک تمام کارا هو مو خیر کنا وخت ورسي بیا څنګه کې نو بیا التا مسنون دالي مستحب بغسل ومبالغه باندې کې بس صرف غسل او په غسل نه کې پرمانه نو اغینا زوال نفس وقوف دا عرفه شروع او دا وقوف دا عرفه دا رکن دی فرض الحج عرفه او دا وقوف سشه دی دا بس با عرفات کے حاضری دا که یو سره بیهوشمو و بیحجوش البت فقهاوی الى قدره معمولی غنده قدری کدالک پیغمبر مبارک ولاړه کړی د دې وقوف ټیم سره د زوال نه پس تر غروب پورې نو د زوال نه پس تر غروب پورې چې 2 منټه عرفات ته دننه شو یو منټ هم نو رکن دی داش او مسنون دادي چې د زوال نه مخکې به ورشي نو زوال پسې فوري به خپل وقوف شروع نو که څوک د هغه د امام پسې منځ کوي نو بیا جمع بین الصلاتین کوي د ماسپښین په وخت کې ماسپښین او مازدیګر یو ځای کوي او که څوک ځان له په خپلو خیمو کې کوي نو بیا به ماسپښین په خپل وخت کې کوي مازدیګر په خپل وخت کې دا زموږ مسلک نو سبا کوي ماسپښین مونځ به وکړي که خپلو خیمو کې نو بس خدای ته رجوع تکبیرات دی وای او لبیک دی وای او لږ ساعت دی نو ورته مدرېږي الله به خوشحاله شي بیا به مازدیګر منځو کې که خپلو خیمو کې بیا به وقوف ښه خدای ته وجه او بیا چې کله د ماښام نور پریولي له عرفات نه به راوځي او که مخکې راووت نو بیا به واپس شي او که واپس ته شو مخکې راووت نو دم به پرې لازم شي ومونځ د ماښام هلته نه کوي هغه مونځ د ماښام په مزدلفه کې کوي دا بدل شوي نن سبا خلک څه کوي مړه نن سبا خلک هسې په زوز لګیا دی ټوله ورځ ملګرو پسې ګرځي پټۍ راکون ته کوم ځای او ته کوم ځای ته کوم ځای او ته کوم ما خو یو شان خیمې او یو شان نو ټوله ورځ په دې منډو ترړو تېره کړي او هغه وقوف ته پاتې شي یعنې فرض یو شي خو لیکن هغه قیمتي وخت چې د دعا او د ژړا دی هلته پاتې شي ملګري پسې ټوله ورځ په دې موبایل هلکه څه کوې ملګری دی دا په عرفات کې ولید نو سپې او که دې ونه لید نو سپې او چې دې ولید نو ګپ شپ په لګې بیا درنه سره نو بعضې خلک په دې پسې ګرځي او بعضې خلک په سبیلونو پسې ګرځي سبیل پېژنې
سبیل دیتا وای کہ انتا پدغ روزو کی دا عرب خیراتونا کی نو غاٹا ٹرائلے روستی ٹرائلے سیدا دا کنٹینر نو صدا جوس ہوڑا کی دا سے غرده یولی ہے خلق صدا عبورا کی صدا رجوڑا کی صدا نور سیزونا قسم سیزونا ویویش زبردست خیراتونا کی نو دا ټول خلق باغی پسی منڈو باندې سارے حالانکہ چې کومه خیمه کې ته پروت دی معلم تاله ډوډۍ درکوي باقاعده مستقل نو دا خلق ټول په دې سبیلونو پسې ګرځي ها چې دا دومره شیان راغونکي پنډو تړي راوړي نو بیا په مزدلفې ته نه شي وړي نه په ځای پرېږدي ځکه پنډونه خو د ځان سره نه شي کارولای نو څه دې سبیلونو خلق غواړي دې دو سیزونو باندې د خلکو هغه مسنون عمل او قیمتي روت چې الله فرمایي دا ټول بخم او د دوی چې کوم ورسره هسې راغلي دي ګناهګار دا هم بخم او د جهان روت ده نو دا زموږ خلکو تباه او برباد شو نو بیا د نور د پرېوتو نه پس به د اختر شپی را روان شي نو مزدلفې ته به راشي دا 7 کیلومیټره مزل نو که 9 بجې راورسېد که 10 که 11 که 12 که 2 ټیم کې راورسېد د ماښام او د ماسخوتن لمونځ به په مزدلفه کې کوي او د ماښام دا لمونځ به قضا نه کوي ادا به یې کوي ځکه ټیم یې بدل شوی اوس دا د ماسپښین او د مازدیګر جمع بین الصلاتین زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپله قاعده ده هڅه وایي او وایي کوم شی چې ثابت په نس خلاف القیاسي نو خاص د خپل موضوع پورې نو دا جمع بین الصلاتین دا ثابته ده په حدیثو کې خو د قاعدې خلاف ده ځکه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا نصرا وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون دا سنورم تیر شوی دی ما دلائل ویلی نو دا پا نس دا خلاف القیاس خلاف القیدہ نو خاص دا خپل موضوع پوری شوا نو موضوع سر حضور پاک کی دا دوار یو دے کری دی نو دیت پا نحمد ذی الحج یو دے دا رفی فرد مطلب هم دا رفی پرد یو دے که پا بلوز نشی یو دے یو شرط دا بل پیغمبر مبارک یو دے کری دی نو دے پا عرفات یو دے کری نو کدا غد عرفی پرست پا بل دے که بیا یو دے کولی نشی گول پا دے طول متفق دی دوشو دریم سا پیغمبر مبارک دا حج حرام تڑلی نو که پا عرفات که چا دا حج حرام نی تڑلی مزدوری رتلی ایم نشی یو دے سلورم سا سلورم پیغمبر مبارک جمع کړی د مازدیګر یو ته مخکې کړی ماسپښین مازدیګر ته نه دی وړی نو دا به تم د مازدیګر په وخت کې دوه کې د مازدیګر ماسپښین وخت کې مازدیګر کې نشي یاد لرئ او پنځم سا پیغمبر مبارک چې کول نو حضور پاک امام عامه نو خلق ورپسې کړی دی نو که امام عامه پسې حسن تکې یا دا غنائبی نو بلکل جمع ہوگا او که امام عام نی او دا غنائب نی او خلق بخبلو خیموں کے گئی نو بیا بخبلو وقتنو کے نو دی سلورو کی خواقیم ممسر متفق دی یو شرط سدے کہ دا عرفی روز بھائی یاد ہے دویم شرط سدے عرفات میدان بھائی دریم شرط سدے دا حج حرام بھائی سلورم شرط سدے دا ماسپخین وقت کے بے گئے یاد ہے لکن دا سلور رسلامی منی کہ سلورو کی یوم مقبوض جو بیا نشتا جمع دا مویا پینزم او مانا کنا چی پیغمبر مبارک عام امام تو کہ امام یاد آغا نائبی ویکا او که آغیدی بخبلو خیمو کی بیا بے لکن سین که دا عرفات میدان دے بحرام نی دا غیم دا تمو سر مرگری دی بخبل پر ٹیم بنی
او که احرام وي او د عرفات میدان یې وي موږ سره ملګري دي چې بیا به جمع نه او که احرام وي او ورځ د عرفې نه هغې موږ سره ملګري دي چې بیا به ټیک پوهېږې په که نه او په دې ماسپښین وخت کې به هغې ملګري نو دې کې هم ملګري شي لو سرپسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك بن شهاب بن سالم رضي الله تعالى عنه قال كتب عبد الملك الى الحجاج الا يخالف عبد الملك ابن مروان حجاج ابن يوسف حج لري کړي او د حج امیر مقرر کړي عبد الملك وتبي حجاج وحسنا ولکه وي ور عبد الله ابن عمر سره مخالفت نه کوي الصحابي او ظالمته او تابعي مخالفت نه کوي ابن عمر سره په حج کې قرار ابن عمر وإذا وصره سالم وإذا فردنا في حين زالت الشمس نوازك عند سرادق الحجاج سرادق ده خيمو فردوتا فخرج حجاج ولا نبوت أو باغي معصفراني زيار صادره فقال ما لك حجاج وتوي سشي ولدال يا عبد الرحمن فقال ابن عمر وتوي الرواح أريد منك الرواح إن كنت تريد السنة رواح ذوات بس فوري وطن قال هذه الساعة دي وقت لا وقتي بنعم قال فأزمني مهلة ركع حتى أفيد على رأسي جولا يا رب فنزل ابن عمر نقبل مركب نفسه انتظاري حتى خرج الحجاج نسالم إلى الحجاج أو دبلان مياسكي روان فقلت ما وتوي سالم حجاج تا وإن كنت تريد السنة نقصرك خطبة مختصرك وعجل الوقوف تنوانك فجعل وحجاج نظرك عبد الله تجد بين سوي تيكوي فلما رأى ذلك عبد الله قال فلان وتوي صدقة اشتي وقول فتولا كده كان خطبة اختصار بكاري أو مذكوري بكاري فلذا علماء اتفاق إذا غينا بس وقوف شيشابا باب الوقوف على الدابة بعرفة دابة وقوف فولك وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نزل عن عمر مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وانهم انه ناسا اختلفوا انتهى يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه باب الجمع بين الصلاتين بعرفة देखिए पूरा तफसील मेरा तवज्जो है وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا فاتت الصلاه مع الامام جمع بينهما وقال ليس حدث يوقنني من شهاب قال اخبرني سائب عن الحجاج بن يوسف عن نزل بن الزبير إذا فاتته الصلاة مع الإمام نقوم جمع بينهما ابن عمر ومواجهنا دا إمام عم مصر فاتشو يا بين بخبر فلوسيكيها سأل عبد الله رضي الله عنه كيف نستوي في الموقف يوم عرفة فقال سائم إن كنت تريد السنة فحج بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسائم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سائم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته باب قصر خطبته رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لنا وجه حضور پاک بسے کڑی دی پڑھو شاباش باب قصر الخطبة بعرفة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن شهاب بن سالم بن الله بن عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يتم يد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وانا معه حين زاغت ذلك الشمس فسأل فستانه اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر اهواه فقال انا قال نعم فقال انزل وفز على اليمن فنزل ابن عمر حتى خرج فسار به وبين ابي فقلت له كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدقا باب التعجيل الى الموقف قال ابو عبد الله يزاد في هذا الباب تعجيل موقف تا يعني زوال بس موقف تا ده وقوف تزرنا امام بخاري وي يزاد في هذا الباب هم مانا ايضا هم فارسي كسي تغير كان ايضا لك هم متوي كان اي خدا يفعل فارسي كي جوه ممدا نسبب نو زیاد تشی بدی باب کی هم ایزن دا مخی حدیث جدا مالک دے ابن شهاب نبی کوئی کیا کنا جدا دے عبداللہ ابن عمر حجاج دوی بکتانوانا نو تاولی دا حدیث رو نرو ویدہ ارادہ رب داخل کم بدے کے بدے کل کتاب کے غیر معظم مقرر نرو رو تاسو بیگی خبر دا مقرر دا مخی حدیث دے باب کے ملیکا وإذا مقرر نرون ذكا ميونك ما شاء الله كتاب رسول تكرار نرد ده مقرر نرون تكوي بالكرة
بخاري تكرار تكرار ستوي كبيانه أغا الفاظ والسند مالي استاذيالي وكال الفاظ كفارة استاذيالي وكال ربيرة كفارة استاذيالي نطول سند ومتنغي خسر أستاذ بدلي ديكي وسربل ونا ديكي وسربل نمو كرندر ولكن آيات سادة مناسب حافظ ابن حجر بالتهذيب के लिखे बड़ी मुकदमा के ऊपर वही कहीं और हदीसी أو أغادي رولو فيو سنة أغا حديث تبقى سنة رولو بلا تودري لشيو نشو أو كيو حديث ابن عمر نالي وما حديث ابن عمر نالي ويو ذاك ابن عمر نالان دي أكرنا جدا لدلتا جدا دا يو دليل نشو سوشو جدا جدا ندسرا ودقا روايات بقورة بالسنة دنوم دقاو وكاغر ورسو مقرر شو ودي خود تكرار نكي قال أستاذ بدلي يو حديث يو أستاذ نوري دلي برا سنة أو قريدا بل أستاذ نبرو بغا سنة أستاذات جدا قال شيخ وشيخ جدا ودي ذكوين دوصر بسيجا باب الوقوف بعرفة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال كنا اترك بعيرا ريحا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال اترك بعيرا لي فذهبت اتركه يوم عرفه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه فقلت هذا والله من المنصب ما شانه ها هنا ما هو بعيد مسكر دمنا نرشيب عليه السلام يقول لي واقفا بعرفه فعرفه ولا نقول ايه قريش بكم دي وقوف كاو ومزدلفه اي بعرفين درت نور خلق بعرفات تتل او قريش بعرفات تنتل اغيب يمون خمس جمد احمست بهادرت باب الحماسة تانجمه نو امام نجم دوی پیغمبر مبارک میں قولی دا نما سوی نما ویچه لکه دا هم خو من الحمس دی دا قریشونا دی وما شانو ها ہونا دلتا سکر آگره قریش مندر آدی پا مزدلفه کی وہ حمس جائیں لکه کوئی گئے تو پیغمبر مبارک دا قریش و عادت ختم کجنا عام خلق کسی عرفات دا دی واپس مزدلفه تا دول بده دوسر بس شاء وبه قال حدثنا فرد بن المدرائي قال حدثنا علي بن حسين هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون بالجاهلية عراة إلى الأنثى والأنثى قريش وما ولد وكانت الأنثى ينتسبون الناس وما ولدت أولادها يعطي الرجل الثياب يطوف فيها فخذوا بالثواب كذا يعطي الرجل الثياب سري وسلسلة جامع الطواف بكيكاوا خذي بخذي لورقولي الطواف كوا أو كيكالا بدي الحمص قريش جامع والنقل ناغب بربن طواف وكان يفيد واپس کېدل به جماعت د خلکو د عرفات نه واپس کېدل مصطلح نور ته وایي او يفيد الحمص د مزدلفین جمع د مزدلفین د سبا کوم خبرات کوم واخبرني ابي د عائشہ چې ان هذا نازل په حمص کې قريش کې ثم افيد من حيث افاض الناس كان خلق را خوريږي تاسو ته را خواره شي كانوا بيجي نعم خلق ولا خواري كانوا لحون بوافق دلتا جمع مزدلفين نفضوا لكو إلى عرفات بود سيشو جتاتو عرفات بس عرفات ولي وي عرفات ذكروي يا آدم عليه السلام وسريلانكا كي كشيو سرنديب ودوي سريلانكا أزدك كشيو أنت وسم یو غر دی او پاگا غر دا پاس دا آدم علیہ السلام پادا شپگنیم پوٹا او دا گوتم بود واناوی دا گوتم بود خپدا وانکا گوتم بود مرباو سا دا گوتم بود وجود خدا شپگنیم پوٹا تو چشپیم شپگنیم پوٹا شوا او وجودیم شپگنیم دی نو دا خو بیا مربا شو دا آدم علیہ السلام پر سریلانکا او حوا په جده کې گذشت
نو د عرفات په میدان کې یو بل سره معرفت پېژندل او بیا مزدلفې له راغلل نو مزدلفې ته جمع وایي د دواړو جمعیت پکې وشي او مزدلفه ورته ولې وایي ازدلاف قربت ته وایي یو بل ته نږدې شي خلاصه شوه زه اوس ورپسې شه باب السيد على طعام عرفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن ابيه رضي الله تعالى عنه عرفين واپس راځي انه قال سئل اسامة بن جاهز كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع من دفعة قال كان يسير العنقة فإذا وجد فجوة درميانها فإذا وجد فجوة النسوة قال هشام النسو فوق العنق قال ابو عبد الله فجوة متسع وجمع فجوات وفجاب وكذلك ركوة وركاب مناسك ليس حين اضطرار باب النزول بين عرفة وجمع. وبه قال حدثنا مسدد زموندلفه بچاله او دس ماده نو بالکل کول دغه کول شي ورپسې قال حدثنا حماد بن زيد بن سعيد المصري وقدام قريب مولى ابن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث افاض من عرفه مال الى الشام فقضى حاجته فتوزع فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قال الصلاه امامك. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جوير بن نافع بدلتنك من بمخك او ذكر هذه يسير العنق درميانه فإذا وجد فجوة النص تير بيكو هشام نص فوق العنق قال أبو عبد الله فجوة فراخ زيته جمع فجوات أو فجاء أو ركوة وكذلك ركوة أو مناس أنا كذلك مناس سمانا إيه ندي الشرحة ده غريب وغريب سارتي يا تري وديك نص سارة جساري بيتيس قرآن شریف کې ردی مصر لغت سره ولا تحین مناس ولا تحین دا مناس معنا کو کې نسبه د خپل معلوم شي و مناس لا تمانا ليس حين فرا نو فرا کې د تخت نو تیز ذکر نو نسبه شو قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضا ولا يصلي ينتفض استنزال سندل استنجاء ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن محمد بن حرمل عن قريب قال ابن عباس عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفة انابا شعب او وادي کې فرق مې ویلو بیا وې د دوه غرونو میاس کې چې څنګه علاقه نو شعب ورته شعب بنا شعب خطر شعب خلق شعب شعاب جمال دراوة الرباع او چې د دوه غرونو میاس کې فرق علاقه نو وادي ورته او کدا غر په ویخ کې اوچت دی وی کلک چې وبنه ورنسېږي خیب وته دی نمونه شو او اصل کې وادي د وادي ولې وادي سیلان ته وایي نو دی کې اوبه بهږي چې باران راشي او شعب درې ته ولې وایي شعب شق ته وایي اصل دا داسې وي لکه چې دا غرش لیدلې دی او میانس کې پکې دی راوتی جعلناكم شعوبا وقبائل دور بسيطة فقال ثم جاء فصبت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة حضرت الصلاة يا أتريد الصلاة والبسيطة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ركب الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال قريب فالصبات مزدلفين فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة دقة مويل وقصاص ويدي إذا حج تلبية بكالة بانديگي لجمع عقبة أخطر قرنبير وكم غر شيطان قولي خلق وتغر الشيطان ويقول شابته باب امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكين عند الافاض واشاره اليهم بالصوت. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والد الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراء اوزجا شيئا ضربا بالابل فاشار بصوته اليهم وقال عليكم بالسكينه
نیکی ایزا نه دی سرویس غلاول او د ایزا معنا ده کې قرآن شریف کې ردی مناسب لغت کم دی و اودعو خلالکم یاد دی کنه اودعو یعنی اسرعو خلالکم او د خلال معنا برته زمینانو کې د تخلل بینکم وفجرنا خلالهما بینهما دا خلال وسرات طبعا نور کیونکہ ایزا مناسب او ضرور ہے نو غیر اور باب الجمع بین الصلاتین فی المزدلفہ او دا به یو ځای کې هماوی د ماښام مونځ اذانیت ونه کوي دا اذانیت وکړي یا به وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن مسلم بن عقبة بن قريب بن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه انه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة امامك فجاء المزدلفة فتوضأ فاصبح ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم انا فكل انسان فاعله في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما باب من جمع بينهما ولم يتطوع نزل اقبال ثم توضأ او اسباق یو نه کړي ولې ځکه دې اسه او دس کا مونږ نه کاو فقلت له الصلاة قال فجاء توضأ فاصبح ثم اقيمت الصلاة اقامته فصلى المغرب ثم اناق بيسم لو قال انسان قبل منزل ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما او پمیاس کې سنت د مغرب نه لیکل او دا صحیح ده سنت د مغرب وروسته کې نامل به د ماښام منځ کې بیا نماز پردان د هغې نه پس به 2 رکعاته د مغرب سنت کې بیا 2 رکعاته د عشاء سنت او بیا ویتر او دې له به اقامتونه څو کې هغه تفصیل لا روان دي شابه فمن من جمع بينهما ولم يتطوع وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سفيان سعد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانهم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في جمع كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحد منهما وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد بن سابق قال حدثني عبد الله بن يزيد القطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة باب من أذن وقام لكل اوس اذانونه څو دی اقامت سره دې کې معنا څه ډېر افضل یو قول دا چې دواړو دپاره به اذانونه هم کې دواړو دپاره به اقامتونه دویم قول دا دی چې اذان یو کې اقامتونه دوه مذاهب د طورې کوي دریم قول دا دی کہ اذان مکہ و دوار نے اقامتنا خیر دا بقرید من بخبر مذاہب و نراش ائمہ ثلاثہ بلکہ ائمہ ثلاثہ مو ہے امام شافعی و احمد امام شافعی و احمد اور دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ راجح قول مسئلہ اور مشایخ عمدہ غورا کرے ابن الحمام و طحاوی دا غورا کړی دی هغه دا چې اذان به یو کې اقامتونه به دوه اذان د اعلام د غایبینو لپاره خلک او بیا چې خلک راغلي او ماښام مونږ د اقامت وکړو نو ماسخوتن خو ټول حاضر دي صرف اقامت دی لري چې خلک ودرېږي او تکبیر تحریمه دې کوي نو د احمد او د شافعي مسلک دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راجح قول یاد لرئ نو کدا بس راجح قول شنو او ابن الحمام او طحاوی عمدہ غوره کړی دا یو قول دویم قول سره چې دا اذان بم یو کې اقامت بم یو الله اکبر سموي یو اذان او یو اقامت دا د امام صاحب یو قول دی ابو یوسف غوره کړی دریم قول سره هر یو له مستقل اذان او مستقل اقامت دا د مالک صاحب مذهب هلکه دا یادول در باندې غواړم د امام شافعي احمد او د امام صاحب راجح قول سره یو اذان و اقامت او ابن الحمام صحابي دي له ترجیح ورکړي دویم قول سره د
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کی دویم قول دی او امام ابو یوسف دا غوره کړی دی ادا چې یو اذان یو اقامت سموي او د مالک قول سره دو اذان هر یو له مستقل اذان او هر یو له مستقل اقامت بس اوس تر حقیقت مولانا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم بول سن خیال کړی روایتو کې استرام زمون بعض علماء یو ډېر عجیبه خبره کوي او وایي که چېرته د ماښام لمونځ دی او که اذان او اقامت دی ونه وکړ او بیا د هغې منځ کې فصل دی فصل دا چې هلکه ورېږه خیمې به وتړو خان به برابر ماسخوتن به بیا وکړو نو بیا د اذان دوباره وکړي د غایبین حاضر کې اقامت باندې داسې او که نه ماښام پسې فوري ماسخوتن کې فصل نه کوي نو بیا یو اذان او اقامت هم کافي دی دا سوال مسیح وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله فاتينا المزدلفه حين الاذان بالعتمه وقريبا من ذلك فامر الرجل وقام ثم صلى المغرب وصلى بعد ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم وصلى بعد ركعتين مولانا صاحب په دې کې د ټولو علماء اتفاق دی که د ماښام او ماسخوتن منځ کې فصل کې که نه نو بیا سنت وکړه ډوډۍ پکې خوري څاروي پکې تړي خیمې پکې تړي نو بیا سنت وکړه سنت وکړي فصل نه پکار او که چېرته فصل پکې نه کې ماسخوتن ورپسې فوري کې نو د مغرب سنت وروسته وکړه دې کې نو دا ګوره دلته وګوره فأذن وأقام ثم المغرب صلى وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ډوډۍ خوړلې ده ثم امر بأمر حکومت فأذن وأقام دا چا فعل دی مولانا صاحب عبدالله بن مسعود دا سوچ کړی دوباره ځان چې خلک راغونډ شي ځکه خلکو فصل یې پکې کړو قال عمر ولا أعلم الشك إلا من زهير د زهير نه پکې دا اورا لفظ دی ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة هذا من دليل شكر فلما طلع الفجر أذان منذ ماسخوتن فغلس کې وکړه لکه وګوره مو ده کنه فلما طلع الفجر فلما صار مسخ فجر نه پس کړی دی خو په غلس کې ولا يصلي هذه الساعة غلس إلا في هذا المكان من هذا اليوم معلومی کی دا چې نورې په اسبار کې کړي قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتها یو صلات مغرب په وخت نه بدل شوی دی بعد ما يأتي الناس المنتلفة او بالفجر دی حين ينزل الفجر دام د خپل وخت نه بدل دی خپل وخت اسفار دی او په دغه ورځ په غلس کې قال رأيت النبي يفعله ورپسې شاء باو من قدم دعاء فدعالي بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن يونس بن شهاب قال سالم وخلاص یو خبره وره د مزدلفې مبیت سره دوه سیزونه دي یو شپه په مزدلفه عام ګلو میدان کې خلک پرې مزدلفې شپه ډېره سخته یو خلک یې ستړي راغلي بل عام میدانی خیمې پکې نه څوک لس بجې راورسېد څوک نهه څوک دولس څوک دوه او بیا دي سبا نو په پولاو میدان خلک پراته دي نو دا سره خلک دا کوزکي کې ټیانې وړي دا په لس روپۍ ریاله خرڅېږي یا په پنځه نو هغې باندې خلک سم بالغ مالغ هم نه اوس خو خیر اوبه ډېرې دي پخوا د اوبو تکلیف نو یو شپه ده په مزدلفه کې هر څونه مخکې پاتې او یو سهار ده چې دوه سبا راوخېږي لمونځو کې هغې نه پس وقوف دی نو د هغې څه حکم دی نو زموږ په نیز واوره شپه مسنونه ده شپه څه ده او وقوف د مزدلفې واجب مبیت شپه مسنونه ده او مبیت د مزدلفې څه دی واجب
او ائمه ثلاثه عکس وي هغه وي شپه واجب ده او وقوف مسنون ثمره د خلاف به څه شي که څوک د عرفات نه روان شو او دې سبا منزل مزدلفه ته داخل شو سبا منزل سعودر شو نو زمون پولیس سنت پاتې شو او چې سبا نه پس داخل شو نو څه وشو هلکه د وقوف یو وکړه نو خیر او د هغې په نسبت باندې دم به ورکړئ که وقوف په دې وکړه دا مسنون دی او واجب پاتې شي او که چا شپه تېره کړه او دې مخکې بغیر د عذر نه ووته مزدلفې نه د سبا د ختو نه مخکې ووته مزدلفې نه په د هغې په نسبت باندې واجب شوي دي شپه یې تېره کړه سنت پاتې شي او زموږ په نسبت باندې واجب پاتې شي دا اوس ورپسې وكان عبد الله بن لیکن عمر مولانا واوره که چېرته ماشومانې بوډاګان وي بوډاګانې وي معذورین وي او دوی د شپې نه لېږي چې دی لاړ شي جمرې ولې ځکه سات چې دی راشي ډېر زیات نو دا خیر دا د مستثنا دی د دوی نه وقوف ساقط دی لکه څنګه چې د عایدین طواف ودا ساقط دا اوس من قدم په دې کې هېڅ اختلاف نشته ټول علما په دې متفق دي چې ولېږي ضعف د هغه ول بليل النافلين ضعف یا د عمر نه ضعیف باندې بوډاګان دي یا ماشومان دي هم ضعف او یا بیماران دي بوډاګان فیقفون بالمزدلفة ومزدلفة کې وقوف کې د شپې ويدعون دعاو کې ويقدم او دې لاړ شي اذا غاب القمر نو دا د لسمې سپومې ده د دویم سپومې ده یا روایت اختر د شپې کې ده نو دا د شپې په نیمې نه پس پرېوځي خلاصه شوه خبره دا وقوف د دوی نه ثابت شو دا ائمه ثلاثه خو دا وایي چې وقوف مسنون دی دا یې دوی مخکې راغلل موږ وایو نه مسنون نه دی واجب دی خو د عذر د وجې د دوی نه ثابت شو لکه طواف ودا چې د حایضې نه ثابت دی دا اوس ورپسې اشاره وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقدم دعاء الظهر فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقف من الاستواء الفجر ومنهم من يقف بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام قبل مشعر الحرام طول مزدلفة اگر چې مشعر حرام په مزدلفه کې یو خاص دی جمعه سره دی په مزدلفه کې بلل ويذكرون الله ما بعد ثم يرجعون قبل ان يقف الامام امام دا سار مانځنه پس کې دوی مخکې ولېږي وقد ان يدفع مخکې د هغې نه چې امام روان شي ومنهم من يقطع منا لصلاه الفجر هلته ورسي ومنهم من يقطع بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمره الى الجمره ويشتلى نو ګوره ټولو چې ویشتلې ده نو د صلات د فجر نه پس ته کوي ګوره من یقطع منا لصلات الفجر او څوک دی نه پس نو جمره به وروسته وړي ابن عمر یقول ارخص فی اولئک رسول الله صلی الله علیه وسلم پته ولګېده چې دا مزدي دپاره رخصت دی دا نه ده چې وقوف واجب نه دی ارخص نه څه معلومېږي ویله رخصت اوس وړه مولانا صاحب دا خو د مزدلفې د شپې خبره شوه چې شپه تېره کړي نو سار پاس لومبي وخت کې دی خپل منظور وویل نو جمع کوي خلک ځای په دی جمع ولاړ نو بیا به وقوف د مزدلفې وقوف یې څه دی هماغه د عرفات په شان د الله ذکر فاذکروا الله کما هداکم او د الله تسبیحات او خدای ته جړه نو دلته به د انور خطونه مخکې روانېږي کوشش کوه چې د انور خطونه مخکې ولې خو خیر که انور در باندې راو خط وروسته شوې نو څه دم نه لازمېږي او خلاف سنت کار شي په د مزدلفې نه به ځان سره کاڼي والي بلا کاڼي هلته مړه خو ته څخه حکومت دی په دې دا کرش ورزوري خو که دا نه وي مکه لګو که نه ولاندې دنیا کاڼي پراته نو نیغ به لاړ شي جمرې عقبې له غټ شیطان چې ورته خلک
هغه لیکلي جمره عقبه او هغه لیکلي وي جمره کبرا دا اخیری ده روبه منا طرف ته جمره صغرا بیا دویم نمبر میاندنی شیطان جمره وسطا او اخیره کې جمره کبرا نو دا اخیر او په پاسه کې لیکلي شیطان بزرگ نو باندې یو سړی وی کنه دا دا عرب څخه مقال خلک نه وایي دوی شیطان دې برګ لیکلی ما وی دا اذن بدل چې په پښتو کې وته برګ وایي دا بزرگ غټ تا وایي پاسه خو خیر دا اصل من خلق وته شیطان وایي شیطان نه دی او لا څوک پکې دا وی په دا ورته الله شیطان نه ورو پورې وکړ تاسو خبره دا بزرگ خبره دا اصل ابراهیم او اسماعیل هغه یاد دی کوم وخت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راوسته ذبح یې دپاره نو دغه د شیطان ورته متشکل شوی درېته دی اسماعیل علیه السلام هم ویشتي او ابراهیم علیه السلام بس هغه یاد تازه هغه دا د خدای خوښ نو دی به راشي نه نو پړومبې ورځ به جمره دی کاڼي هغې ته م وایي چې کوم ولاړ دی هغې ته م وایي په اوو کاڼو به وو اوس د دې ټایم سره حقوق خو پوه شوې که نه حقوق مې پوه کړې که نه چې زموږ پلیز دایمه ثلاثه پلیز مبید واجب وضو مسنون هلکه ګوره دا یو قول د امام صاحب هم دی خو شاذ قول دی دا یو قول د امام صاحب هم دی خو شاذ زموږ مذهب دا دی چې مبید مسنون دی وقوف واجب ها بیا به راشي جمره عقبې دا د اختر ورځ شروع شو لومبې به جمره عقبه وي په دې ورځ څلور کارونه دي خیر هغه څلورو کې خبرې وروسته کوم په جمره عقبه به وي د دې جمره عقبې ټایم څه دی دا د طلوع د شمس نه واله تر د زواله پورې وخت مستحب دی ما ته ووایه د طلوع د شمس نه واله وخت مستحب دی جمره عقبه نور نه او بیا د زوال نه پس تر د غروبه پورې وقت مباحه دی یعنې غوره نه دی خو ګناه پکې نشته او بیا د غروب نه پس د شپې تر د طلوع د فجره پورې وقت مکروه دی خو کراهیت تنزیهي دی تحریمي نه دی او که چېرته ښځه وه بوډاګانې ماشومان بیماران او هغې یې د شپې ولي نو هغې له کراهیت هم نشته ووایه ما ته جمره عقبه د روبې ورځې شیطان ویشتل د هغې خپل ټیم سره د فجر نه زواله پورې وخت مستحب به زوال نه پس غروبه پورې او د غروب نه پس طلوع د فجره پورې مکروه تنزیهي اوس دا چې کوم خلک لاړل دا ضعیفان د دې نه وقوف ساقط شو واجب ولې ډېر لوی راشي په دغه طلوع د شمس نه پس دی مخکې ولیکه نو دې به یې کله ولي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستر امام صاحب چې دې به د طلوع نه پس ولي د شمس نه د نور خلک ورسي طلوع نه پس لیکن که د طلوع د فجر نه پس یې ولیستل نو بلکل جایز دی نور خلک به د طلوع د فجر نه پس نه ولي دوی دپاره څه دي وایه د طلوع د فجر نه پس مشتل خیر اگر چې افضل دي نه بعد طلوع الشمس دي لیکن که دي د طلوع د فجر نه پس ولي که نه نو دی له جایز دي ممانعت نشته نو فمنهم من يقدم رابل المناد لصلاة الفجر وربه سبب خطر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا قرابل الرمى الجمرة ابن عمر أرخص كلها في أولئك رسول شابته وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه देखिए ما سر حديث موجود है رسول الله مبارك إلى ترنو حتى تطلع الشمس يا حتى تطلع الفجر
والبسيشة. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انا بعثني من جمع بليل في ليل. نو د شپې لګري خو ګره ال تر رسیدلې کله داري دا مخکراله یا د صلات الفجر کنا مخکې حدیث کې ته نشو والبسيشة. يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفاء اهله. وبه قال حدثنا مسدد عن يعني بن جريج قال حدثنا عبد الله مولى اسماء رضي الله تعالى عنها انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني قمر غائب دي ما ویلا نو بیا سولت بیا بنی هل غاب القمر ما وینا نو قالت فرتحل زيجل بيجي بخبر داوس شابسه فتحلنا فمزينا حتى رمت الجبل ثم رجعت فصلت الصبح بمنزلها فقصلها حتى رمت الجبل خذ طلوع فجرنا بس وري بیا واپس ورن فصلت الصبح منذ رستفا داول شیطان وشتا نبی منذ ما ویا انتا ما قرانا گمان نکم الا قد غلسنا منجور غلطی وکړه وختي قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للزعن زعينه صفدين اذن کړه دې دوی د طلوع د شمس مخکې ودی او په غلس کې پروانشتا ذو سلمسيش. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها عنهم قال استاذنت سوده النبي صلى الله عليه وسلم ليله جمع وكانت ثقيله ثابته فاتنا لها ثابته ودريدون کې ډیره تیزه نشوت ډیرورو بتلا بیا بودري د بیا بتلا. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد بن حميد القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها عنهم قالت نزلنا المزدلفه فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ان تدفع قبل الناس لون حتما دغه چې بخبوه مکه پیمال کوي دا بینه مخکې دا خدر بدوي او ورو بتلا فاذن لها ودفعت روانش قبل حتمه الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ويجي ثم دفعنا بدفعه پیغمبر ته موږ غسر لاړو ولا ارمان وی کما بجادت مت عائشه وی لکه سعودي کې یادا ما د محبوب دا هغه سیدنه چې ماته په خوشالي ولی د سړونه مخکې وتلو او ما با دا وشتل کړو. باب متى يصلي الفجر بجمع. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرنا الاعمش وقال حدثني عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الليل ميقاتها الا صلاتين جماعه ما مقبل دلائل کې ویلي استاد یې الفجر معنی صاحب صلاه الليل ميقاتها الا صلاتين بجمع دا دقه من دي جماعه الا صلاتين يوم جماعه بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها ايه او په دې خو اجماع ده دا وخت مخکې نه دی کړی نو معلومیږي دا چې د میقات د وخت مختار دی نو عام مختار اسفارو او په دغه ورځ د هغې نه مخکې په غلس کې کړی دی دا زموږ دلیل شو شابه وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت سوالك ادا دې وی ما پیغمبر مبارک دغه دولی دلیل یوې فجر د خپل وخت معتاد د مخکې کړی په غلس کې او بل جماعه بین المغرب والعشاء نو دینه معلومیږي دا چې جمع حقیقي نشته لیکن سوال وکړه چې دا ماسپخین او دا مازدیګر چې کړی دی عرفات کې هغه ولې ځین نه کړ لیکن مغرب او عشاء یادای ماسپخین او مازدیګر یې پکې پرېږ نو یا خدا حصر حقیقي نه دی اضافي دی هذه مستثنى او یادا اذا هغه جمع یادای چې فستا وقت نه وي تاسو پیږئ په خبره او د ماسپخین هغه د خپل وخت نه مخکې د بل په وخت کې دی پیږئ په خبره نو دا ځکه د پړومبي کې دغه وي ورپسې شه قال خرجت مع عبد الله رضي الله تعالى عنه الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين كل صلاه ودعا باذان واقامه والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر فقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال ان رسول الله مسعود ذکر هر یو اذان واقامه ذکر مخکې پکې ډوډۍ خوړل عشاء بينهما يعني لكنا نزكى ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر يوم الى نار خطر وخطر يخو يخديو ثم قال ان هاتين الصلاتين خويلتا عن وقتهما في هذا المكان او دریم جواب دا چې دا هغه یادې چې په مزدلفه کې کم تقدیم تاخير شوی ښه هغه په مزدلفه نه عرفات دي
فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا جمع سلطانشي وصلاة فجر هذه الساعة جاء غلستي ثم وقف حتى أسفر بأمير المؤمنين أفاد الآن أصاب الصفة سسنة كيكودوي داعي بن مسعود فما أدري في قول مسعود أسرع أو قد عمر وتلل أسرع فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر لحد البيد التفت شيء والوسيء شعب. باب متى يدفع من جمع وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة بن اسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقول اشرق سبيل وان النبي أشرق روخانش السبيل سبيل أغرد كده مزدلفة أو دمنا فمياس كده وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فوقت ما قال قبل أو ان دي تطلع بدا الشمس. السبيل دروخاني دو دنور نمخ كبرا رواني دو باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يرمي الجمرة العقبة والامتداد بالسير. تنصرت بهم تسكين والها وبه قال حدثنا ابو عاصم اسحاق بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عطف الفتى فاخبر الفتى انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي يونس عن يونس الايلي عن سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامه كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم عطف الفتى من المزدلفه الى الكلام فقال فكلاهما قال الميزان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بس بقوات على ما جمرة العقبة